أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان پرونی درس کے د سورۃ رحمان چې پاغي کې الله تبارک وتعالى پمون د کوم نعمتونو الله تبارک وتعالى رحم کړی دی داغي یو جلک ذکر شوی وو دا صورت شروع دی په الرحمن سره نو دا الرحمن نه چې صورت شروع دی نو پدې کې د رحمان ذات تعارف کوي چې رحمان څوک دی او چې کله دا صورت شروع دی په رحمان سره نو دې کې د الله رب العزت به انتها رحمتونو ته اشاره ده الرحمن دا خو په ترکیب کې یا خبر دی د پاره د مبتدا محذوفه چې هو الرحمن دی مشرکین وی مر رحمان الله وی هو الرحمن علم القرآن او یا دا الرحمن مبتدا دا او دا رستو آیتونه ورته خبر دی او پدې الرحمن سره رد په مشرکین باندې ځکه مشرکین با مسیلمۃ الکذاب ته رحمان وی رحمان الیمامه نو الله وی رحمان چې دی هغه مسیلمۃ الکذاب نه دی الرحمن علم القرآن خلق الانسان دا رحمان دا صيغه د صفت مشبہ ده او صفت مشبہ چې دا دلالت کوي په دوام باندې بیا دی لفظ دا الرحمن کی یو قول مفسرین دا ذکر کوي څنګه چې دا لفظ الله دا الله د پاره یو علم دی نو دا رنګي دا الرحمن دا هم علم دی او بعضی مفسرین وینا چې دا د الله صفت دی رحمان او څنګه چې دا لفظ دی د الله دا خاص دی په الله پورې نو دا رنګي دا رحمان دام خاص دی په الله پورې نو بعضی مفسرین وایي چې دا الرحمن دا مشتق نه دی دا من اسماء المختصة به دی که چرته وی دا مشتق وی نو بیا عرب بدا نو ویلی چې مر رحمان یا څنګه چې په حدیبیه کې داغي پرازینامه کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی نو سہیل بن عمرو ویلی وا چې دا بسم الله الرحمن الرحیم په ما ندری مونږ پدې نه پویګو مونږ دا نه پیژنو تاسو اولی کې هغه چې سمونګه پیژنو بسمک اللهم اولی کې
نو پدی باندې دلیل نیولې وهم یکفرون بالرحمن یا ومر رحمان. خو جمهور علما وی چې دا الرحمن دا مشتق دی دا رحمتنا. دا رحمان چې دی دا مشتق دی دا رحمتنا. او دا لفظ دا الرحمن چې دی نو دا په قرآن کریم کې 57 کرته ذکر شوی. الرحمن او 50 کرته ذکر شوی. الرحمن دا 57 کرته ذکر شوی په قرآن کې. توجه مشتکنا. نو الرحمن دلتنا الله د خپل ذات تعارف شروع کوي چې رحمان ز سو کې ما او په الرحمن سره د صورت شروع کېده دی کې د الله به انتها رحمتونو طرف ته اشاره ده. نو یاد الرحمن چې دی خبر دی د مبتدا محذوفه چې هو الرحمن او یا الرحمن مبتدا دا رستو آیتونه ورله خبر دی او رد پکی په مشرکانو چې غیبه مسلمه الکذاب ته رحمان وی او رحمان دا صيغه د صفت مشبہ ده د دې دا مفهوم دلالت کوي په دوام. بیا بعضی وی چې دا الرحمن څنګه چې دا لفظ الله علم لذات الواجب الوجود دی نو دا رنګي دا الرحمنم علم دی د پاره د ذات واجب الوجود او بعض وی نه چې دا صفت دی خدا داسې صفت دی څنګه چې دا لفظ الله الله پورې خاص دی نو دا رنګي دا رحمانم الله پورې خاص دی. بعضی وی دا رحمان چې دی نو دا لا اشتقاق له دا مشتق نه دی زکا من دا من اسماء المختصه به دی که چرته دا مشتق وی نو عرب و بیا انکار نو کړي چې کله دا اورید چې وجود للرحمن اغي مر رحمان. یا په حدیبیه کې چې کله رازینامه ولیکل شو پای کې نبی علیہ السلام ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم نو سہیل بن عمر وی بسم الله الرحمن الرحیم مونږ نه پیژنو هغه ولیکه چې مونږه پیژنو ولیکه بسمک اللهم. او جمهور وی چې دا الرحمن دا مشتق دی د رحمتنا. نو چې کله دا د رحمتنا مشتق دی نو معنی څه ده؟ ذو الرحمه الذي لا نظیر له فيها. د رحمان معنی څه شوا؟ ذو الرحمه خاون د رحمت داسې رحمت لا نظیر له فيها چې پدې کې دا هغه نظیر نشتا. او دا رحمت دا چې کله په صفت د الله کې ذکر شي نو د دې معنی دا ایصال الخير الى المخلوق. دا د رحمان معنی کو خیال کوي ها سړی چې بسم الله الرحمن الرحیم دیز د کړي نو الرحمن ورته معلومی. بیا کله کله موږ ملګرو ته وایو دونه د افسوس خبره ده لوی لوی ډیګری به اغستی تعلیمونه به کړي وکوته ویل دا الرحمن راته ایکسپلین کا دا الرحمن وضاحت راته وکا په بسم الله الرحمن الرحیم کې بس الله رحمان دی کنه. نو مونږه ګوره د دې علم نه ماشومان ساتو چې چېرته لفظ د رحمانو نه پیژني لفظ الله نه پیژني چېرته الله اکبر کبیره. خیر دی که هغه دنیایي څیزونه مغربي اصطلاحات هغه دې وپېژندي شي خو
قرآن او سنت او دین. نو رحمت د الله په صفت کې د دې معنی څه ده؟ ایصال الخير الى المخلوق ودفع الشر عنهم. رحمت څه ته وایي؟ مخلوق ته خیر رسول او د شر نه حفاظت کول، دې ته رحمت وایي. دا رحمت لفظ په قرآن کریم کې په مختلفو معنو سره راغلی. آیتونه براړو قرآن ته وګوره، خبرې به نه کوي. بعض یو ته ویل کې سی وي خبرې به بالکل نه، ځکه په دې خوله باندې په ژبه آیت نه راوړي، په لاسو راوړي. بس غوږ دی چې زه ویم پلان کې صورت، هغه صورت راړوي او هغه آیت نمبر ته خیال کوي. اوس مونږ د رحمت معنی، رحمان هغه ذات چې رحمت والا دی، نو رحمت په ګڼو معنو سره قرآن کریم کې مستعمل شوی دی. او که تاسو بیا ډېرې نورې معنی کتل غواړئ د رحمت، نو یو د علامه دامغانی کتاب دی الوجوه والنظائر. الوجوه والنظائر. او دویم کتاب د علامه هیری کتاب دی وجوه القرآن. آئی کی بتالا دا رحمت معنی تفصیلی میلو شي. دا رحمت یو معنی دا توفیق. سورة البقرہ 30 سپارہ آیت نمبر 64 دویم سورت تے. سویم سپارہ دا 30 سویم شاہ بنر 30 سپارہ کی سورت بقرہ ہو رہے. شاہ بنر آیت نمبر 64. سوک چې پوهیږي هغه خپل آیت راړوي قرآن کې دا یو جدا خوان کوي. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل الله علیکم ورحمته. کنوی فضل د الله پتا سو رحمت د الله. دلته د رحمت نه مراد توفیق دی. که چرته تاسو ته الله توفیق نه وي درکړی لکنتم من الخاسرین، خامخا وای به تاسو د تاوانیانو نه. دارنګه سورۃ النساء آیت نمبر 83 وګورئ. سلورم سورت تے. سورۃ النساء آیت نمبر 83. ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. ولولا فضل الله علیکم ورحمته. کنوی فضل د الله پتاسو رحمت د الله. دلته د رحمت نه مراد توفیق. که چرته الله تاسو له توفیق نوې درکړې تاسو به د شیطان ته بیداری کړې وا. نو رحمت دې دو آیتونو کې په کومه معنی سره راغی؟ په معنی توفیق سره. سورۃ نور وګورئ. سورۃ نور آیت نمبر 10. ولولا فضل الله علیکم ورحمته. دریوان آیتونه یو شانتی دي او رحمت پکې په معنا د توفیق سره دی. ولولا فضل الله علیکم ورحمته. نو یو معنا د رحمت څه شو؟ توفیق ورکول. ذکر رحمان کنا رحم والا دی، توفیق ورکي. دا رحمت بل معنا الاسلام. خبر نه یو خپل خامو ګوره، خپل قرآن ته مخه ته ګوره. بل معنا دا رحمت الاسلام. سورۃ البقرہ آیت نمبر 105. واللہ یختص برحمته من یشاء. الله خاص کوي په خپل رحمت سره، یعنی دین اسلام ول نصیب کوي. دلته د رحمت معنی د اسلام. ارزه یو معنی نه ده.
ارزه چې یو معنا اخلي بیا سړی خطا کی. والله یختص برحمته من یشاء، او الله خاص کوي په خپل رحمت سره چاته چې غواړي الله نو غل اسلام نصیب کوي. دارنګه سورته آل عمران آیت نمبر 74 وګورئ. سورة آل عمران آیت نمبر 74. یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. یختص برحمته من یشاء، خاص کوي الله په خپل رحمت سره. الله پاک هر سړی نه مسلمانای، دا اسلام دا خاص رحمت دی دا الله ښا. یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دارنگی سورة شورا آیت نمبر 8 وګورئ. سورة شورا سورت نمبر 42 تے 50 پارا. سورة شورا آیت نمبر 8. ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ولكن يدخل من يشاء في رحمته، لیکن داخلی اللہ آغا چالا چې وغواړي الله په خپل رحمت کې نو دین اسلام کې داخلی. دا رحمت یو معنی توفیق، بل معنی الاسلام، دریم معنی پراخی پراخواله. لکه سورة البقرہ آیت نمبر 179 179 179. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، دا اسانتیا دا دا طرف دا رب ستاسونا ورحمہ، او دا دا اللہ را طرف نا پتاسو وسعت تے فراخی در بانے اللہ کا. مضمون دا قصاص دا آیت کی ذکر دے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، سو معنی شوی دا رحمت. کما نمبر 1 توفیق، نمبر 2 الاسلام، نمبر 3 السع فراخی، سلورم معنی الجنہ. دا رحمت پا معنی د جنت سرم راغلی. سورة البقرہ آیت نمبر 218. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. اولئک دغه کسان، کم کسان چې ایمان راوړلی دی، هجرت کړی دی، ځان کړولی په لاره د الله کې، نو اولئک دغه کسان دی خوا کښېنه نو قرآن ته به کښېنې. اولئک نو دغه کسان یرجونا عقیده ساتي رحمت الله، د جنت د الله، چې په دې به الله موږ له جنت راکوي. دلته د رحمت معنی د جنت ښه. سورة النساء آیت نمبر 17 وګورئ. سورة النساء آیت نمبر 17 19 آیت. ان اللہ کان توابا رحیما. نو کم کسان چاغي توبه وستا او د الله کلک بندگان جوړ شو، دي ته الله جنت ورکیا. دارنګ بل معنا دا رحمت المغفرہ، بخنا. سورة الانعام آیت نمبر 12.
خپل ځان ته آیت راوړی ښه رستو یو خوا بل خوا مه ګورئ چا سره چې قرآن مخې ته دی خپله پکې آیت راوړوئ سورة الانعام پارا آیت نمبر 12 قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة الله پزان رحمت لازم کړي یعنی بخنه مغفرت الله ګناګارو بندګانو ته مغفرت کوي بخنه ورته کوي دارنګي بل معنا د سو د رحمت المطر باران مونږ وایو کنه دعا کې چې خدای باران رحمت وکي دا باران هم د الله رحمت دی دغه چې الله رحمان دی الرحمن سورة الاعراف آیت نمبر 57 سورة الاعراف آیت نمبر 57 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته او الله دې هغه ذات را لیږي هواګانې زیری مخکې د خپل رحمتنا د باران نه مخکې ښکلې ښکلې یخې یخې هواګانې شروع شي او بیا ښکلې باران پیوشي نو دلته رحمت نه مراد باران دارنګې سورت فرقان آیت نمبر 48 سورت روم آیت نمبر 50 پدې کې په معنا د باران سره راغلي بل معنا سویما معنا سویما معنا ای پرورو راړوي داسې قرآن د قرآن توهین مکوي داسې عام کتاب نه دی په ادب سره پاڼه راړوي د استادانو ته خیال کوي چې داسې څوک الله اکبر کبیره یو معنا د رحمت التوفیق دویمه معنا الاسلام دریمه معنا فراخی سلورمه معنا الجنه جنت پنځمه معنا مغفرت شپږمه معنا باران اومه معنا القرآن دا سورۃ الرحمن کې ذکر شوی الرحمن علم القرآن نو رحمت په معنا د قرآن سره سورۃ یونس یولسمه پارا آیت نمبر 58 ګوره سورۃ یونس آیت نمبر 58 قل بفضل الله وبرحمته هو اے نبی علیہ السلام په فضل د الله په رحمت د الله دلته رحمت نه مراد قرآن په قرآن د الله سره په بذالک فلیفرحوا په دې خلک خوشاله کی مړه خلق په اخوا دی خوا خوشاله کی په قرآن خوشاله ته نه دی اوسګار په فضول سيزونو باندې خوشالي کول بے ځای خوشالي کول او اے محترمو زمونږ په دین اسلام او په شریعت کې خوشالي من نه ده خو الله په دې قرآن سره خوشالي وکي نو خوشالي به څنګه کې خوشالي به د شریعت د اصول مطابق کې خوشحالی دی تنوی چې ته جامع وباسو غړېګا خوشحالی کوجی تاسو باغ رس کتلی په 14 اگست کې 14 اگست او 14 اگستو په ثوابه کې یو سړی جشن ازادي مناوي جامع غونډیز تی غړېږي الله اکبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش باندې خوشحالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راتلل د دې نه خو بل غټه د خوشحالي شته دی نه خو د دې مطلب بدانی د نبی علیہ السلام په پیدایش خوشحالی دا هر کال په کال کې هر میاش د میاش په هر هفته کې د هر هفته په هر ورځ کې د هر ورځ په هر غنټه په هر منټ کې خوشحالي محسوسه وا چې خرج الله دنیا د پیغمبر را لګلو خبره مو خیال ترانه لا هر لمحه
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته مبعوث کېدا په دې د خوشاله اظهار کول. البته پر ربیع الاول په میاشت کې نبی علیہ السلام پیدا شوی دی او چې هغه میاشت راشي نو ته جنډې لګې او دغه اسونه ناوي کې او لاس حل دی راغستې دی او بیا هغې ته نوم ورکوي د عید میلاد او ثوابي ګڼي عبادتي ګڼي چندې ورته کوي. یو ځای کې مې د یو تن تقریر اورېده د ربیع الاول میاشتې شروع شوه خلکو ته یې وې دې پیر ته به ریکارډ ماتو مخکې به تاسو په ربیع الاول کې مټایانو دپاره پیسې راغونډولې وایي څه کال به ټول چرګان کورني چرګان را جمع کوې مې ستا پکې مزیدي ښه د خپلې خېټې دپاره به عید میلاد دا یاد وساتې. عید د مسلمانانو په دین اسلام کې دوه اخترې دي عیدانې دوه اختره دي یو ته ورکوټې اختر وی نو بل ته لوی اختر وی درېم اختر پکې نشته دا نن سبا بالکل د سرکاري سطح باندې عید میلاد النبی مناویږي په سکولونو په کالجونو کې نوم ورته ورکوي عید میلاد النبی او جشن مناوي دا یاد وساتئ یو جشن میلاد دی او یو مشن میلاد دی د پیغمبر د پیدایش مقصد څه دی مشن د پیغمبر څه دی مشن شاته غرزول شوی دی او جشن شروع کړی دی او بیا خاص کر په بار ربیع الاول باندې عید میلاد النبی پاغه د چوټیانې کول بعضې خلک پکې د عید میلاد النبی د دې اختر منظم کوي دا خالص پیور بدعت دی ګوره یاد ساتئ تر صحابه کرامو نم ډېر زیات پوهه رالی چرته صحابه کرامو د نبی علیہ السلام د پیدایش رز نه د منو کړی بل زمونږ په دین اسلام کې دا پلانا ډے او پلانا ډے دا په ګډو شته نه او که څوک پورټینا په ګسه انډیپینډنټ ډے مناوي نو څوک ول دین نه وي چې په دې کې ثواب دی که 14 اگست د مناو کو دونه ثواب دی او ته خو وې په میلاد النبی کې دی په عید میلاد النبی کې دی د مټیا یو ډبې خیراتی کو نو د دونه شهیدانو ثواب دی پکې دا جدا طریقه ده دا یاد وساتئ د نبی علیہ السلام په پیدایش ابو بکر جشن نه دی منو کړی دارنګه عمر بن خطاب جشن نه دی منو کړی عثمان غنی رضی الله عنه د پیغمبر د پیدایش رز نه د منو کړی علی ابن ابي طالب نه د منو کړی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان عید میلاد النبی نه دی منو کړی نو دارنګه حسینین کریمینو عید میلاد النبی نه دی منو کړی د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو ورپسې رستو د ائمه مجتهدینو دا غین رستو ائمه الحدیث دی چا هم عید میلاد النبی نه دی منو کړي دا یاد وساته عید میلاد النبی چې مونږ په تاریخ باندې نظر واچو کنه دا په اومه صده کې ایجاد شوی په اومه صده کې مظفر الدین ابن اربل کوکری دا یو ظالم بادشاہ د سره مرګرتیاو کا یو ناکاره مولا نومې د مولاو د ځانې ول دلایل او ثوابونه جوړوله دې دپاره به خلک باچا ته راغونډول نو دغه مظفر الدین ابن اربل کوکری دا عید میلاد النبی مناول شروع کړ د خپلو مفاداتو دپاره د خلکو د توجه راړولو دپاره الله اکبر کبیره نو فبذلک فلیفرحوا خوشحالي په قرآن وکا خوشحالي د پیغمبر په بعثت باندې وکا خو یو ورځ نه چې په کال کې ته صرف په 12 ربیع الاول باندې او ای مسلمانانو ته چې نن په 12 ربیع الاول باندې اختر مناوي د سپینګیرو مشرانو نه تاسو کې د نن نه پوره 35 38 40 سال قبل خلکو به دې میاشت سوي د بارپات میاشت راوخته مشرانو ته پته ده کنه بارپات میاشت کنه ير مودي بارپات میاشت د بارپات میاشت څه مطلب 12 وفات په 12 ربیع الاول پیغمبر وفات شوی دی نو سلويخ کاله مخکې د پیغمبر د وفات رز مناوله سلويخ کاله بعد د وفات اغرض د پیدایش رز مناوي دا خوستا عجیبه عقل له دا خوستا عجیبه دین دی
دین دې ته وایي چې دا به آل ورډول دی. که چرته عید میلاد النبی مناول په دین کې وي، عربو کې بم وي، عجمو کې بم وي، په عربو کې په دې مکمل پابندي دی، دلته نشته. دلته هم بعضې ځای کې شته او بعضې ځای کې نشته. نو خیال کوئ بعضې خلک دې ورځو کې پوره چندي شروع کړي، ښه ډېر خوشحالئ او بیا پروګرامونه کوي نو یو کرسی پکې خالی پرېږدي چې کله درود شریف شروع کړي که نه نو دې عقیده ده چې دې مجلس ته پیغمبر هم راځي، نو ادریږي د پیغمبر د تعظیم دپاره، کرسی ورته خالی پرېښودي، وایي آ گیا. الله اکبر. فبذلک فلیفرحوا، نو قل بفضل الله و برحمته، د رحمت نه مراد قرآن کریم. دارنګې د رحمت یو معنی الایمان. سورۃ ہود آیت نمبر 28. سورۃ ہود آیت نمبر 28. قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده. پیغمبر وی نوح علیہ السلام خپل قوم ته ای زما قوم خبر را کې ماتا کز پخکار دلیلم د طرف د رب زمان او مال ایمان را کړی د خپل طرف نام. دلته رحمتن په معنا د ایمان سره. دا سورۃ ہود آیت نمبر 43 وګورئ. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. اوږده واقعه د سورۃ ہود کې هغه د طوفان نوح واقعه سورۃ ہود ذکر کړی ده. دا چې څوک د قرآن خوان والی که نه بیا نورې کیسې او د جمجا باچا کیسې خوان نه ورکوي، بیا د لیلا مجنون کیسې خوان نه ورکوي، بیا پلان کې خوب ولیدو په خوب کې ازبرګ ولیدو، دا کیسې بیا خوان نه ورکوي. خو چې قرآن خوند واخلي، چې د قرآن خوند دې نه اخیستي که نه، کله یوه کیسه او کله بله کیسه او بس ټوله زندگی په کیسو کې ځان لم وخت ضایع کی، خلکو لم وخت ضایع کی. سورۃ ہود کې د طوفان نوح واقعه ذکر شوی ده. نو نوح علیہ السلام ته الله وی کشته جوړه کا، او چې کله کشته جوړه کا به ورته وی دې ته وروخېجې، خپل تابعدارم وروخېجوې. او دا کشته روانه او په دې کې طوفان شروع شو، چفې رالی. د نوح علیہ السلام زوی کشته ته نه راختو. نوح علیہ السلام آواز ورکو یا بنی ارکب معنا، بچی کشته ته راخېجا. زوی ورته وی نه راخېجم. سآوی الی جبل، غر ته به وخېجم، پناهی به حاصل کم غر ته. یعصمنی من الماء، ما به د اوبو نه بچ کی. نوح علیہ السلام ورته لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نشتا بچ کون کې نن رضا د عذاب د الله نه مگر هغه څوک رحمه، دلته په معنا د حفاظت سره، مگر هغه څوک چې الله بچ کی، چې الله بچ اوساتي، چې الله حفاظت کی. بیا وحال بینهم الموج. مونږ الرحمن کې وضاحت کو، دلته طوفان نوح واقعا نه ذکر کوه. دا خو تعالی ذهن کې راولم چې دام په قرآن کې شته چې خوان ورته والی، چې ته ورته ځان تږي کې چې دا اوس د کول غواړي. الا من رحم، دارنګې د رحمت یو معنی د الرزق، رزق. سورۃ بنی اسرائیل 15 پارا آیت نمبر 28. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، که ته مخړې د دینه د پاره د لټولو د رزق د طرفه د ربستانه. دلته رحمت په معنا د رزق سره. دا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 100 وګورئ. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 100. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی
دلتم رحمت پمانا د رزق سرا. ورپسې سورۃ کهف وګورئ آیت نمبر 15. دارنګ سورۃ فاطر آیت نمبر 2 التم رحمت پمانا د رزق سرا. دارنګي رحمت پمانا د نعمت سرا. رحمت پمانا د نعمت سرا. لکه سورۃ کہف آیت نمبر 65. دلته بل واقعیا ده تبه دا واقعیا را ته وای خو څه ته نه وایم دا چې ولته تګي شيخه دا د موسی علی السلام او د حضر علی السلام واقعیا شروع ده. دواړه علمی سفر کوي. موسی علی السلام راغلی د استاد په تلاش کړي نو فوجد عبدا من عبادنا ومنت موسی علیہ السلام داغ ملګری زمون یو بندا زمون د بندګانو نا چې ورکړیو مونږ هغه ته رحمت د خپل طرفنا. دلته رحمت په معنا د نعمت سره. دارنګه سورته مریم آیت نمبر 2 ګورئ. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. دلته رحمت په معنا د نعمت سره. ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا یاداشت د رحمت درستا یعنی د نعمت درستا په خپل بند زکریا علیہ السلام. دلته سورۃ مریم کې زکریا علیہ السلام ناشنا واقعا ذکر شوی دا. الله اکبر کبیره. دارنګ رحمت په معنا د نصرت سره راغلی. نصرت او فتحه. نصرت او فتحه. اے لوڑ زگ نکر. سورۃ احزاب آیت نمبر 17. سورۃ احزاب 21 پارا آیت نمبر 17. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه. یا ارادو کی تاسو باندې الله د رحمت د فتح د غلبه. دارنګ بل معنا د رحمت دا معنی د رحمت یاد ک الرحمن رحم والا بادشاہ دی. نو رحم او رحمت په بغنو مانو سره راغلی. بل معنا النبوه پیغمبری نبوت. سورۃ سواد آیت نمبر 9. سورۃ سواد آیت نمبر 9. دریشتم پارا ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب. آیا دی سره خزانه د پیغمبري درته دي سره دا تقسیمونه بد دی کیسه چولې پلان کې نبی کو ولې پلان کې نبی کو. دلته رحمت په معنا د نبوت سره. دارنګ بل معنا د رحمت العافیه عافیت. سورۃ الزمر آیت نمبر 38. سورۃ الزمر آیت نمبر 38. قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته. دلته د رحمت نه مراد عافیت. دارنګ بل معنا المودۃ مینا محبت. سورۃ الفتح آیت نمبر 29 او الحدید 27. رحمت په دوه قسم باندې دی.
رحمت دا په دوه قسمه باندې دی. یو په صفت د الله کې دی، یو رحمت په صفت د الله کې دی، او دویم په صفت د مخلوق کې دی. نو ګوره د الله رب العزت د پارم رحمت ثابت دی، د بندګانو د پارم ثابت دی. نو دلته به یو قاعده یاد اوساتو، د الله رب العزت په بعضی صفاتو کې د الله رب العزت بعضی صفات او د مخلوق بعضی صفات په دې کې اشتراک لفظي دی. اشتراک لفظي دې ته اشتراک اسمی موي. که تاسو توجه نو ځان به ور باندې پوهیږئ. ګوره سمیع او بصیر دا د الله صفات دي که نه دي؟ کم کم؟ سمیع معنا اوریدون کې، د بصیر معنا لیدون کې. دا صفات د چا دي؟ خدا صفات الله د بندم ذکر کوي چې ما انسان پیدا کو، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. دا انسان مم سمیع او بصیر وګرځاو. ته به سوي چې د الله صفت مخلوق ته ورکو، د بنده صفت هم څه شو؟ سمیع او بصیر. او د الله صفت هم سمیع او بصیر. دې ته وایي شراکت لفظي. دې ته څه وایي؟ دې ته شراکت اسمیم وایي. نوم یې یو دی، معنی یو نه ده. نو د الله د بعضی صفاتو د مخلوق د بعضی صفاتو کې شراکت لفظي او شراکت اسمی شتا، خو شراکت معنوي پکې نشتا. د الله لیدل جدا او د مخلوق لیدل جدا. انسان په دې سترګو باندې لیدل کوي، په غوږونو باندې اورېدل کوي، او الله د سترګو د غوږونو محتاج نه دی. نو دارنګې د نبی علیہ السلام په صفاتو کې مرضی وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. دا پیغمبر په مؤمنانو رحم کوون کې دی او الله رحیم دی. معنی کې فرق دی، ښا لفظ یو دی، معنی کې فرق دی. دی الرحمن کې به بل یو مسله وورو. الرحمن بے حد مهربان. نو دا الرحمن دا لفظ د رحمان د الله نه علاوه بل چاته نشي ویلي. د الله نه علاوه بل چاته رحمان ویل ګناه ده. ښا احادیث مبارکو کې راځي چې عبدالرحمن نوم غوره نوم دی. عبدالرحمن. او بعض علماء لیکلي چې بعض خاندانونو کې عادت دی چې دا نوم نیمګړی کوي. نو که کم ځای کې خلک بیا عبدالرحمن ته رحمان وای، هلکه رحمان راغی او رحمانې راغی. عبدالرزاق نوم به یې څوک به ورته وایي رازقي رالو، رازقي. عبدالخالق ته وایي خالقي. نو خالق الله دی ته وایي خالقي. دا ډېر داسې شته. بیا هلته داسې نوم مه ږده چې کوم ځای کې خلک دا نوم نیمګړی کوي. نو دا الرحمن یا لفظ د رحمان چې دی د دې اطلاق د الله نه علاوه په بل چا جایز نه دی. نن سبا خلکو سټور ته نومي رحمان میډیکل سټور، رحمان چپل، رحمان چپل. رحمان اطلاق په بل چا صحیح نه دی. ښا حسن بصری رحمت الله علیه نه روایت دی، اغي فرمایي الرحمن اسم ممنوع على غیر الله تعالی. دا رحمان د الله داسې نوم دی، دا بل چاته نشي ویلی. زمون ډیر خلک رحمان بابا وای، نه رحمان بابا نه دی، رحمان رحمان دی. رحمان بابا نه دی. ښا عبدالرحمن بابا وایا. عبدالرحمن چې غشیولی خطا نزي، دا مو چې رحمان چې غشیولی خطا نزي. عبدالرحمن وایا. الله اکبر. تفسیر قرطبی وی لا يجوز ان يسمى به غیره تعالی. جائز ندی چې په لفظ رحمان بل څوک
دا نوم واغستی شي. امام راغب اصفهانی المفردات کی ذکر کیا لا یطلق الرحمن الا علی اللہ، دا الرحمن دا با یوازی اللہ توے. جوہری پا صحاح کی ویا الرحمن اسم مختص للہ تعالی لا يجوز ان يسمى به غیره ولا یوصف. دا خبر تفسیر ابن کثیر ام لکلے دا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ دا تفسیر معرف القرآن شی لکلے کا نام غا ذکر کیا لفظ رحمان اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں. جس طرح لفظ اللہ کا جمع تثنیہ نہیں آتا، دا لفظ اللہ جمع نشتا، دا لفظ اللہ تثنیم نشتا، اسی طرح رحمان کا بھی نہیں آتا، دا رحمان تثنیہ و جمع ناراضی. الرحمن دا دی معنی دا بے حد مہربان، داغه دا رحمت حد نشته یارانو. دعا کوي چې نن صرف دا الرحمن پوره کو کنه درس کې اکه لګ وخت پکې سیوا شي نو سیوا دي شي کنه. سمو خیال دی الرحمن بے حد مہربان، رحم عام دے پا کافر باندے ہما، پا مسلمان باندے ہما، پا انسانانو باندے ہما، پا پیریانو باندے ہما، پا زمکی والا ہما، پا اسمانونو والا ہما. نو الرحمن مانے دا بے حد مہربان. راضی چی قرآنو گوروس بیا قرآن ترا شیخا سخوان دے دا اللہ پا کتاب کے قرآن کریم کے اللہ وی گورے رحم والا زیما اللہ دا رحمانیت دا صفت زانتا ثابت ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 12 وګورئ. سورۃ الانعام آیت نمبر 12. دا قرآن خوند او مزه ده نو نه پې سړی ستړي کېږي او نه د قرآن هغه علمونه خوندونه مزې ختمیږي ښه. خو الله دې مونږ ته د دې خوند را نصیب کړي. اوس ګوره الله پاک وی رحم والا زیما سورۃ انعام آیت نمبر 12 کتب علی نفسه الرحمن. الله اکبر. کتبا لازم کړی الله په خپل ځان باندې مهرباني. دیتا ویل کیږي هغه اضافي نمبر لکه یو سټوډنټ پیپر کړی د 100 مارکس، اوس دغه ټیچر باندې دا لازم نه دی یو نمبر سیوا ورکړي، لازم خو پې نه دي هغه دې زه یو 15 نمبر اعزازي ورکوم. نو په الله لازم نه ده، خو الله ما په ځان دا مهرباني کول لازم کړي دي ښا. او حدیث قدسی کې راځي الله رب العزت فرمایي سبقت رحمتی غضبی، زما رحمت زما په غضب مخکې شوی دی. څنګه دا ته چې د مصیبتونه راولي او تکلیفونه او دا سزاګانې، نو ګوره رحمت دادی تا ته وجود درکا، دا د الله رحمت مخکې شو کنه. تاله سترګې درکې، وګونه درکې، لاس خپې درکې، نو دا د الله رحمت مخکې شوی. تو اصول دا سترګې دا غزات په خلاف کې استعمالي، وګونه ولې دا په خلاف کې استعمالي چې تو اوس د الله دا رحمتونه د الله په خلاف کې استعمالي، نو دا غضب ته دعوت ورکول دي ښا. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 15 پارا 15 پارا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. ہوا اے نبی علیہ السلام ادعوا اللہ، رابل اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ چغی وخی. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یا رحمان چغی وخی، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا علی مدد چغی موخی، یا پیر بابا چغی موخی. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى.
کم یو چې تاسو را بلې نو د الله دی خیسته خیسته نمونه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى دا الله خیسته خیسته نمونه دی الله پیرا مدد کوي سورۃ ملک یو کم دیرشمه پارا آیت نمبر 29 آیت نمبر 29 سورۃ ملک یو کم دیرشمه پارا آیت نمبر 29 قل هو الرحمن شروع دی کم سورت سورت کم سورت شروع دی سورت رحمان دلتا لیقل هو الرحمن هو اے پیغمبرا هو الرحمن مونږ وی هو پکې مبتدا پکې محذوفه ده کنه دلته ولا ذکر کا هو الرحمن اغه ذات دی رحمان آمنا به مونږ ور باندې ایمان راوړلې دي وعليه توکلنا پاغبان مونږ ځان سپارلې دي دارنګه سورته مومن آیت نمبر 7 وګورئ سورته مومن آیت نمبر 7 سورۃ مومن سلیریشتم پارا آیت نمبر 7 الذین یحملون العرش اغه ملائک چې پورته کړي د عرش حاملین عرش ملائک دي دا خاص باډی ګارد خاص ملائک دي ومن حوله او اغه ملائک چې غیر چا پیر دي د عرش نه دا ملائکو ډیوټي سره راځي لکه قرآن نو اورا د حاملین عرش ملائکو حال وګورا الذين يحملون العرش الذين اغه ملائکه چې حاملین عرش دي ومن او اغه سوق چې غیر چا پیر د عرش ندي یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانای په حمد د خپل رب سبحان الله الحمدلله وی ويؤمنون به فالله ایمان ساتي او دغه حاملین عرش ملائکه توجه ويستغفرون للذین آمنوا ګوره دغه ملائک بخنه غواړي چاته مؤمنانو ته مؤمن دلته کیوده دی یارا بلستنې پزانه چولې ده کمبلې پزانه چولې ده ډډې په ډډې کیږي دی په دفتر کې ناست دی په دکان کې ناست دی خوبونه کوي په غفلت کې دی او دغه حاملین عرش ملائکه ويستغفرون للذین آمنوا مؤمنانو ته بخنه غواړي د مؤمن دون الوی شان د مؤمن دون الوی شان دی حاملین عرش ملائک ورته څه کوي بخنه ورته غواړي او دغه حاملین عرش ملائک سوی ربنا وسعت كل شيء رحمه ای زمونږ ربا چې داغه رحمت ار یو سیس ته رسیدلې دی ار زیت د الله رحمت رسیدلې ار زی کې د الله علم دی او فغفر للذین تابوا دا بیا د عاملین عرش ملائک دعاګانې وګوره کنه خوان بدل در کی ښا الله اکبر کبیره ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلى من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته دا الله دا رحمت اغا رحمانیت الله ځان له ثابت ایا د نور نه نفی کوي سورۃ الفرقان آیت نمبر 59 وګوره سورۃ الفرقان آیت نمبر 59 سورۃ نور پسې سورۃ الفرقان دی الرحمن الله دې به حد مهربان داغه نغواړه الله وی ز مهربان بادشاہ ما ز الرحمن ما نو زمان غواړه خبير ما به خبردار عمومه خو ما نغواړه ما نه سوال کوا ذکر سالک وی الله یغضب ان ترکت سواله
الله یغضب ان ترکت سواله الله ناراضه کیږي چې ته نه غواړي دا الله رب العزت نه چې نه غواړي نو ناراضه کیږي وبني آدم حين يسأل يغضب او د انسانانو چې غواړي نو خپه کیږي ته پلار ته یو ټیم ورشه بیا ورشه وی مړه بچی تیخته ته راوستم سړیا یو وزیر ته یو پیر ورشه دوباره ورشه کنه دا یو گاونډي ته ورشه یو پیر ته قرض راواله دوباره ورشه کنه دا خپه کیږي او الله وی چې مان نه غواړي نو زه خپه کیږم الله یغضب ان ترکت سواله وبني آدم حين يسأل يغضب کله قران کریم کې الله رب العزت د خپل رحمانیت هغه نمونه ذکر کوي د مهربانه داغي نمونه ذکر کوي کله د دنیوي نعمتونو لکه سوره رعد ابتدایي آیتونه وګورئ دا غنو آیتونه دا خو موږ لګ بیانو دا چې ته لګیاي وی الرحمن کی صفت الرحمن کی وضاحت نه ختميږي ها سورة رعد آیت نمبر 3 دا الله رحمتونه دی وسوله وکي دی ښا وهو الذي مد الارض الله اغزاد دی د ازمکه خور کړی دا الله رحمت نه دی یار مد الازمکه راخ کړی دا غونډه داسې خور کړی دا وجعل فيها رواسيا غرزوري دي پدې کې دا غرونه د الله رحمت دي په غرونو کې سونه فواید دي وانهار دي نيرونو تو ګورا ومن كل الثمرات او د هر قسمه میوجاتنا غرزولي دي پدې کې جوړه دعا پدې میوجاتو کې میل او فیمیل شتخه یغشي الليل النهار پکجورو کې نر او ماده شتا ماده کجور او نر کجور دا موږ دی سند تریو علاقې ته یو مرګري کجوري راوړې وړې غټه غټه ودا نر کجور دی موږ یې نر کجور دا ته حکیمانو سره ته کیه دا نر کجور بیا فواید بیانې نر کجور د دې سونه خصلتونه سونه فواید دي جوړې دعا اغوندې شپېله رضا وګوره رز نو شپه نو بیا شپه نو بیا رز وفي الارض قطع متجاورات او پزمکه کی ټوکړې مختلفې وندونه نږدې او باغونو ته وګوره من عناب د انګورو فصلونو ته وګوره دا ګډي بيزي او میخي ساروي پکې سره لکه دا غیاګانې کور ته را چلے ونخیلنا کجورو ته وګوره سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد دا د الله د رحمت نمونی قرآن ذکر کئی سورت نحل آیت نمبر 80 وګورئ سوار لسم پارا سورت نحل آیت نمبر 80-81 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله رب العزت تاسو لستا سکورونه د آرام زيونه ګرځولې دي کور کې سړی ببار ستړي چراشي کور پیو غوځيو آرام حاصل کی والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا او ګرځولې دي تاسو د سرمنو د سارونه کورونه دغه سرمنی تاسو ته داغه نخکل مزیدار خیمی جوړیږي ټینټونه تی جوړیږي پرز د سفر تاسو کې پرز د اقامت تاسو کې دارنګ پدی سورته نحل کې بیا غنو زینو کې الله رب العزت د خپل د غنیامتونو د رحمتونو تذکرہ کوي پدی وجہ علامہ سہیلی رحمت الله علیه هغه ذکر کوي د الله د رحمانیت ذکر کوي چې الله څنګه مهربان بادشاہ دی نو علامہ ابو القاسم سہیلی وی یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو اے آغا ذاتا چې توینی آغا سو چې د چا په ضمیر کې دي او ته اورې ارس الله سره خبرې کوي ښا دا چې چا د الله سره مینه ای کنه
په تنخوای کې ځان ته کینی بیا الله سره خبرې کوي. یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لكل ما يتوقع یا من یرجى للشدائد كلها یا من الیه المشتکى والمفزع یا من خزائن رزقه فی قول کن چې خزانه ستا په کن کې دی روا او ډیر غریب سړی دی او رب ته اراده او کې غمالدار شي. یا من خزائن رزقه فی قول کن امن فإن الخير عندك اجمع مالی سوا فقری الیک وسیلة فبالافتقار الیک فقری ادفع مالی سوا قرعی لبابک حیلة فلئن رددت فأي باب اقرع. نو اللہ چھ دی الرحمن بے حد مہربان. صحیح بخاری کی حدیث راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ چرته یو مومن پدی پوه شو چې الله سره سونه سزاګانی دي کنه بیا به دې سړی د جنت ته منو کړي چې دا خو بلا سزاګانی دي. او که یو کافر پدی خبر اور رسیدو چې الله سره سونه رحمتونه دي نو دا الله د جنت نه به کافر هم نو مایوس شوی چې دا دونه بلا رحمتونه دي چې ته په یو کې به ورخوا کی. بل یو حدیث پاک کې راځي ډیر ناشنا حدیث دی صحیح مسلم کې ذکر شوی دی او دا حدیث ځان سره یاد کې او تنہائی کی پہ سوچو کے نبی علیہ السلام فرمائی ان للہ مئت رحمہ سنگا دا اللہ سل رحمتون دی سو رحمتون دی دی سل رحمتون کی دا یو رحمت پا دنیا والا تقسیم کرے اس کلن دنیا آباد دا کم وقت پورے بابا دی دا پا کہ دا اللہ کا یو رحمت تقسیم دے یوازې انسانانو کې نه یوازې پیریانو کې نه زناورو کې هم د الله دغه رحمت تقسیم دی. چرګه کې څونه رحمت دی د هغې خپلو بچو سره څونه مینه ده که چېرته جاز او باخا او باز داسې راوالوځي که نه دا چرګه زر وزرې خوري کې بچي پکې را جمع کړي دغه چرګه رجیله ته ورته وایې کش نو دا الوځي او چې کله بچي ورسره دي که نه د دې بچو سره دونه رحم دی چې دا تا نه سترګې وباسي خو تا بچي ته نه پرېږدي. دارنګه سپو ته وګوره زناورو ته وګوره بیا څونه میندې دي څونه پلاران دي یو ماشوم بچی د سکول نه لیټ شي 2 منټه مورې لیونی کېږي پلار یې کله پرنسپل ته ټیلیفون ماشوم ناوخته کو نه راغلی چوټي شوی که نه دا د الله غ یو رحمت د 100 نه په دې دنیا کې ډیوایډ دی باقي 99 د آخرت کې د مؤمنانو دپاره ذخیره کړې به څونه یاره د دې یو څه حد نشته چې دا 99 بلا څنګه یا ځکه بابا چلاسی ویا رحمت الله تعالی علیه چلاسی بابا ویا په حاجت کې حیران مشا دی الله حاجت روا الله رحمان بادشاہ شته کنه پریشانی مصیبت بیماری غربتونه رااله ټینشن وانه لمړه بعض خلک ټینشن غرزولی دی یار مسائل دی او بلا قرضونه دی او بلا پریشانی دی دا بچی پاتی دی او کویدنې پاتی ودونه پاتی او کورونه نشته او رشتې نشته دا چل دی نو بابا جی وای په حاجت کې حیران مشا دی الله حاجت روا په مشکل کې مې یریګا دی مولا مشکل کشا ہر مشکل گن آسان تا مایوسی نہ دروا په حاجت کې روا نشتا غیر الله تندا رب رحیم دے هم رؤوف دے در پا در گرز بیجا زیات لمورد حدیث دے رب رحمت لری پتا چا وطن دے پیدا کڑے چا دی تن کڑے پیدا سوک باران وری دا اسمان نا سوک پیدا کدا غذا ہر نعمت بیل طلبا ته غواړې نه او څونه نعمتونه در باندې کړي دي هر نعمت بیل طلبا الله کړي دي عطا ته په ولې بدګمانې راته وایه ای لالا لقرآن بې خبرې لحدیث بې پروا په دعا ډېر خوشحالیږي رب یقین لري په ما چلاسی الوی دریا دی رب د جود او د سخا الرحمن بے حد مهربان مونږ ټول د الله د رحم محتاج یو که نه یو مونږ ټول د الله د رحم محتاج یو یاره د الله د رحم به څنګه حاصلېږي یو څو آیتونه پرې راړو بیا نننی سبق بس دی ما خو په بأي آلاء ربکما تکذبان ته بیا رسو
هو الرحمن مونږ ټول د الله د رحم محتاج یو دا براته څنګه حاصلېږي د الله رحم با په مونږ څنګه کیږي یو څو آیتونه سوره آل عمران آیت نمبر 32 سورة آل عمران آیت نمبر 32 دریم پارا قل اطیعوا الله والرسول سورة آل عمران آیت نمبر 132 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ تابعداری کوي د الله نو صرف د الله تابعداری وکي صرف قرآن به منی څنګه چې دې زمانہ کې بعد پاگلان روتی وی بس یو قرآن به منی د حدیث ضرورت نشتا څنګه یو سړی قرآن نه مني کافر دی چې څنګه یو سړی احادیث صحیحه نه مني دام کافر دی دا ور رسول سره بسکه قل اطیعوا الله والرسول هو اے نبی علیہ السلام واطیعوا الله تابعداری کوي د الله والرسول او بل چا تابعداری کوي د پیغمبر علیہ السلام لعلکم ترحمون دې د پارا چې پتا سو رحم شي نو د الله رحم بسنګ کیږي ها اطیعوا الله واطیعوا الرسول کنا ادا بجوړو خپل اصول چې اطیع الله والرسول څنګه دا بجوړو ځان له اصول چې اطیع الله والرسول اجتنه وی اطیع الله منم خو رسول نه منم داخله کړه پرویزیان منکرین حدیث مستر پرویز کارلی کلی دي چې وਹੀ یو قسمه ده وਹੀ جلی ده وਹੀ حبیب کې نشته ودا مولیانو ځان جوړ کړی بیا ښا واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون دا الله رحم بس سره حاصلېږي اطیعوا الله والرسول سورۃ النساء آیت نمبر 175 سورۃ النساء آیت نمبر 175 فاما الذين امنوا بالله بس هغه کسان چې ایمان راوړو په الله منګولې لګولې په دین د الله چا د الله په کتاب منګولې لګولې پس يدخلهم فی رحمت دا د قران کم علم دی مړه دا تا ته پریکا ته کې ملاوي کی ته اوسګار نه او ټوینکل ټوینکل لړړی سٹار ای پس کم کم خوانه زه ته مړه لا د قران ناقدرینه نور سدي یارا تا بگی نقطه د خیر از سخاوندی دا تعالی د نن د الرحمن کم وضاحت کې ده د دې تانه څوک پیسې نه علی د دې پتا څه خرچه نشتا تا باندې سپیس نشتا او ستا پړ کې دون قدردانی نشتا چې دا خو زب بسم الله الرحمن الرحیم کې دا الرحمن ویم دا خو د کول پکار دی الله اکبر فاما الذين امنوا بالله بس هغه کسان چې ایمان وروړل په الله منګولې لګولې په دین د الله زرد چې داخل بکی دی لره الله په خپل رحمت کې سورۃ اعراف آیت نمبر 204 سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 په دې باب کې ګڼ آیتونه دي سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ چې کله قرآن لوستل کیږي فاستمعوا له توجه سره اوره او چپ ورته کینه قرآن چې بیانېږي چپ ورته کینه او توجه سره اوره لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سو باندې رحم وشي دارنګ سورۃ النساء 29 سورۃ النمل 46 سورۃ اعراف آیت نمبر 156 توبہ 21 سورۃ بقرہ 157
حجرات 10 سورت آل عمران آیت نمبر 157 الرحمن بے حد مہربان دغه مہربانی یو جلک علم القرآن په نعمتونو کې اول نعمت ذکر کو کما القرآن نو سبانی در زمون دی علم القرآن نو کوشش دا پکار دی چې نور ملګرو لم سره دعوت ورکو نو زمون بم پکې فائدې او د ټولو مسلمانانو پکې فائدې سبانی درس ان شاء الله په علم القرآن اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے رب ذوالجلال موږ د قرآن دا فواید او برکات انوارات را نصیب کې رب زموږ د قرآن سره دوستی مضبوطه کې رب موږ د قرآن نه جدا کې رب موږ تر مرګ د قرآن او سنت خدمت والی رب دا سونه ملګری مشران کشران د لری نږدې نه ستا د عظیم کتاب ترازی جولې د خیر ډکې کې رب مشکلات آسان کې اے رب ذوالجلال مصیبتونو آفات بلیاتونه محفوظ ساته برحمتک یا ارحم الراحمین